که ستاسو د پیج کوالټي دغه شانتې سره شوي یا زیړه شوي نو تاسو دا خپل پیج نه چې دی ختمولی هم شئ. لکه د دې دپاره تاسو اپیل هم کولی شئ، خو اصل کې دا راځي د سره وجې نه او دا به ختمو څنګه دا ټول درته په دې ویډیو کې ښیم. خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. کله چې موږ پردی ویډیوګان خېجو اکثر موږ ځینې داسې ویډیو ورخېجو چې هغه فیسبوک والا چې دی ډیلیټ کړي، په ځینو خو کاپي رایټ راځي نو کاپي رایټ څه مسله نه کوي، اگه تاسو ختمه کوئ نو هغه ستاسو پیج چې دی په ځای پاتې. خو کله چې تاسو پردی ویډیو راغسته تاسو ورخېجئ او فیسبوک والا هغه ډیلیټ کړه، د هغې طرفه سړي تاسو له سټریک درکړو نو ستاسو پیج چې دی دا به زیړېږي، ستاسو د آی ډي سره چې دی د هغې سره به هم مسله راځي، ځکه چې په تاسو به بیا پابندي ولګي، تاسو به نور پوسټونه هم نشئ ورکولی، یا د ورځې پابندي ولګي یا د 2 ورځو ولګي، داسې پابندي لګي، یا موږ زیات شیرینګ کوو بار بار، د هغې د وجې نه هم دا قسمه مسله راځي. خو کله چې زیړېږي او سره کېږي نو دا موږ اکثر یا په یو کس باندې تشدد کېږي، والی کېږي، یا داسې کسې څوک ځان په خپله باندې ولید. که تاسو وینئ په فیسبوک کې دا قسمه ویډیوګان چې دي دا بند دي، که کم تاسو وینئ نو هغه فیسبوک والا چې دي لا راټینګ کړی نه، چې کله یې راټینګ کړي نو بیا په پیج باندې دا مسله راشي. نو کله چې دا مسله زموږ په پیج باندې راشي چې زیړ شي یا سور شي نو زموږ په ویډیو باندې چې کم ویوز راځي نو هغه ویوز هم د دې سره एकदम کم شي. لکه په لکاو ویوز راتلل نو هغه एकदम ضرور ته چې دی ته راکوشي او زموږ پیج کم رسایي چې دا خلکو ته کمه شي، ریچ چې دی په دې باندې نور نه راځي. نو د دې چې کله وخت پوره شي د دې اصل کې چې دی 3 میاشتې ټایم دی، دی ویلي چې 3 میاشتې ټایم دی، 3 میاشتې پس چې دی تاسو د دې لپاره اپیل کولی شئ په قسمه قسم طریقو. خو ځینې د فیسبوک د طرفه نوټیفیکیشن راځي، لکه څنګه چې زموږ په دې پیج باندې دا مسله ده او زموږ دا پیج سور شوی دی نو زه د خپل پیج دپاره اپیل کوم، تاسو به یې وموینئ چې زموږ د پیج کوالټي څنګه کېږي، واپسې شنه کېږي که نه شنه کېږي. نو زه موبایل سکرین ته هلته دا طریقه زده کوم، خو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې په دې کې څومره وخت ولګېد او څومره وخت پس چې دی زموږ پیج برابر شو. نو را چې لاړ شو موبایل سکرین ته اول د اپیل کولو دا طریقه زده کړو. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل فیسبوک پیج کولاو کړی دی. تاسو څنګه فیسبوک پیج کولاو کړئ نو تاسو ته به هم داسې نوټیفیکیشن راځي چې کله ستاسو د پیج ورځې شي. که ورځې نه شي نو تاسو به خپل پیج کوالټۍ ته چې دی هلته به لاړ شئ. موږ چې دی د دې ځای نه ډایرکټ تللی شو، لکه دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي ریویو وایلیشن چې لیکلی موږ به په دې زور وکړو نو زموږ د پیج کوالټي چې ده هغه موږ ته کولاو شوه. نو تاسو کوئ نه هغه سرم ده او لیکلي پکې دي چې دا په خطره کې دی ستاسو دا پیج. نو موږ به په دې مخکې چې دی لاندې به لاړ شو، لاندې به لاړ شو، په دې کې به مونیټایزیشن چې کوم ځای کې لیکلی دی په دې باندې به زور وکړو نو موږ ته چې دی ورپسې مخ په کولاو شي. که زموږ پیج داسې نه مونیټایز کېږي نو هغه به په کوم شنی لکه زموږ دا چې دی د برنډ نه مونیټایز کېږي نو هغه دی شین دی. خو موږ به دلته کې دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووهو. موږ به ریکویسټ کوو فیسبوک والته چې زموږ د دې پیج نه دا سوروالی ختم شي. نو موږ دې مخ ته رالو، په دې مخکې چې دی په دې خانه کې چې دی په دې کې به نښه وکړو چې څنګه به دې کې نښه وکړه نو لاندې ریکویسټ ریویو لیکلی دی، موږ چې دی دا به هغو ته ورولېږو چې هغو زموږ دا ریکویسټ چې دی دا وګوري نو هغه به د هغې طرفه بیا وګوري. که زموږ هر سره صحیح نو هغه به موږ ته زموږ پیج چې دی دا برابر کړي نو موږ ورولېږو. خو په دې کې دا لیکلي چې دا په هغه ورځو کې کتلی کېږي چې په کومو ورځو کې کار کېږي نو په 2-3 ورځو کې به موږ تاسو له جواب درکړو. بل تاسو که دې ځای ته نشئ راتلی د کوالټۍ ته نو د دې دپاره تاسو چې دی د خپل فیسبوک پروفایل چې دی ایو څنګه کولاو کړو. لکه ستاسو کوم پیج چې دی تاسو کولاو کړو نو په هغې کې به د خپل پروفایل دا تصویر او دا 3 کرښې چې دي دا به ووایي. چې دا ووایي نو په دې کې به لاندې لاړ شئ سیټینګ اینډ پرایویسي دی چې لیکلي ده دا به ووایي. چې دا ووایي نو په دې کې به له پاسه سیټینګ ووایي، چې سیټینګ ووایي دلته کې پیج سیټینګ چې لیکلی دا به ووایي. چې دغه ووایي په دې کې به لاندې راشئ دغه شانتې لاندې پیج کوالټي دی چې لیکلی دی چې دا یو څنګه ووایو نو تاسو به ډایرکټ دې پیج کوالټۍ ته چې دی په دې ته راشئ. نو د دې ځای نه تاسو خپل دغه ټول سیسټم چې دی د دې ځای نه کولی شئ. اوس موږ چې دی خپل ریکویسټ ورولېږلو دلته کې چې دی هر سره موږ ته دوباره دغه نه دی راغلی، په ریویو کې زموږ هغه ریکویسټ چې دی پروت دی. نو په دې طریقه تاسو د خپل پیج د سره تاسو د خپل فیسبوک پیج دپاره اپیل کولی شئ. که تاسو دې سیټ کړئ نه نو زموږ پیج چې دی د هغې کوالټي شنه شوې ده. اکثر ځینې کسان بیا وایي تصویر ایډیټ شوی دی نو تاسو ته که ښکارېږي نو دا ویډیو ده. موږ چې کله خپل پیج ته لاړو نو د هغې کوالټي چې دی شنه شوې ده. خو یو میاشت پس چې موږ کله خپل پیج وکتلو نو هلو د دې کوالټي شنه شوه، کېدای شي هفته پسې کړی یا 2 هفتې پس کړی یا 3مه ورځ باندې کړی، د دې اوس پته نه لګي. خو میاشت پس چې دی میاشت 2 میاشتې پس چې موږ خپل پیج وکتو کوالټي نو د هغې کوالټي چې ده دا شنه شوه. بل لا که ستاسو د پیج کوالټي زیړی نو بیا هم تاسو د خپل پیج نه چې دی روپۍ ګټلی شئ. کوم ځای کې د کومو کسانو پیجونه مونیټایز وي نو هغه ته پاس زیړ هغه باندې چې دی هم روپۍ ګټلی شي او که سوري نو هم ته روپۍ ګټلی شي. خو
خو که एकदम رالم د 3 میاشتو پورې چې دی په تاسو باندې پابندي د فیسبوک د طرفه 3 میاشتې چې دی په تاسو باندې پابندي د هغې پورې تاسو روپۍ چې دي د دې نه نشئ ګټلی 3 میاشتو نه وروسته چې دی ستاسو پیج چې دی دا به مونټایز کېږي خو د هغې نه به ستاسو د پیج کم یوز چې دی هغه به کم شي ریچ چې دي د هغې به کم کېږي نو تاسو چې دی 3 میاشتې پس چې دی هم دغه اپیل کولی شئ ریپورټ اینډ پرابلم نه هم کولی شئ او کم ځای نه چې تاسو ویډیو خېجوئ په کروم کې سټوډیو چې کومه ده هغه سټوډیو نه چې دی تاسو هم اپیل کولی شئ ستاسو د پیج کوالټي چې دی دا به بیا